بارے کم د پرنسپل سره خبره شوې وه، هغوی کوم هراسمنټ کمیټي ده هغوی خپله انکوایري کړې وه. هغې پرنسپل صاحب وایي ما پرسنل انکوایري کړې ده، په دې کې نور هم خلک راغلي انکوایري شوي، خو تر نن تاریخه پورې داسې یو څیز لا مخې ته نه دی راغلی، چا نه دی راوړی چې هغه وایي چې اوداسي شته. او دې کې ادارې لګې دي، ډي سي چې کومه یو کمیټي جوړه کړه هغه هم پکې لګې ده. انشاءالله د پیر په ورځ به زه هغه کمیټۍ ته هم وایم چې هغه هم پکې راشي چې هغوی څه کړي دي، او انتظامیه به هم راغواړم او د کالج نمایندګان هم راغواړم. او بذات خود زما کوشش به ده چې د وکیل صاحب هم راوغواړم دې جرګې ته چې دا کینی او د خپل موقف وړاندې کړي چې د دې موقف کې څه دي، دا صحیح دی او که دا غلط دی. انشاءالله ولزي دا مې اراده. بسم الله الرحمن الرحیم. تفهیم بھائی چې کومه ایشو په نوخار کې روانه ده انتهایی حساس ایشو ده، او انتهایی دا ایشو چې دا که داسې روانه نو دا ایشو به مخکې ډېره بد طرف ته روانه. او په دې حواله باندې چې کله دا ایشو چېرته شوې وه ما په دې حواله د وکیل صاحب سره هم خبرې کړې وي، او د هغې نه وروسته مې بیا د پرنسپل صاحب سره هم لاړو، هغوی سره هم خبرې کړې وي، او چې کوم معلومات موږ ترسره کړي وو هغې نه وروسته بیا دا ایشو چې وکیل صاحب په شبره چوک کې ودرېدو او په هغې کې چې ما سره ایویډنس دي، ما سره ثبوتونه دي، او د ټول نوخار چې کوم جنکۍ دي په دې کالج کې داسې کېږي هغه انتهایی هغه ایشو چې دا هغه هایلایټ شوه. او اوس د نوخار دغه ایشو چې دا په ټوله صوبه کې گردش کوي چې نوخار کالج چې دی هغه زما په خیال باندې هغه داسې یو کالج دی چې هغې نه جنکۍ بار سپلی کېږي. دا خو د ټول نوخار بې عزتي ده، د ټول نوخار د زموږ د بچو او زموږ د ماشومانو د هغې د مستقبل خبره هم ده، او د نوخار د عزت خبره هم ده. په دې حواله باندې ما د نوخار ډېرو مشرانو سره خبرې وکړلې او خپل جماعت سره مې هم خبرې وکړې، او دې باندې انشاءالله موږ د پیر په ورځ باندې د نوخار د سیاسي مشرانو او سماجي او مذهبي مشرانو انشاءالله پریس کلب کې به 10 بجې راغواړو او یو لایحه عمل به جوړوو چې دا ایشو بند کړو، ځکه دا بېعزتي کېږي او دا بېعزتي روانه مسلسل کېږي. څوک د خپل ویور دپاره سیوا کول دپاره ټیکټاکران راشي هغوی چې کوم دی سوشل میډیا باندې ورکوي چې په نوخار کې لوی سکینډل بې نقاب شو، په نوخار کې چې کوم دی د لویه چکله جوړه شوې ده. دا خو د نوخار د تورسرو د نوخار د خویندو د میندو د عزت خبره ده، او داسې بېعزتي چې زمونږ کېږي نو دا خو برداشت ناقابل برداشت ده. دواړه فریقین چې دي زه دا وایم چې کالج دی او که دا بل وکیل صاحب دی، په دې حواله باندې به انشاءالله موږ دا جرګه چې ده دا به یو لایحه عمل جوړوي او دا به یو فیصله کوي. هغه فیصله به انشاءالله العزیز داسې فیصله وي چې دا به د نوخار د تورسرو د عزت د فیصله وي، او د دې نه بعد به انشاءالله بیا په داسې خبره څوک نه کوي کومه اواز چې اوسوچتېږي، ځکه دا زموږ د مستقبل د تعلیم د هغې خلاف هم سازش کېدی شي، دې کې نور هم خبرې کېدی شي، دا ډېرې خبرې یو ځای کېدی شي چې د هغه د نوخار پوسټ ګریجویټ کالج د هغې خلاف یو بیانیه جوړه شوه. هر څه ځای کې ښه هم شته بد هم شته، ممکن ده یو داسې خبره وي، خو د هغې دا لار نه وه کومه لار چې اختیار کړی شوې ده او سوشل میډیا ته راوستې شوې ده، او د خپل نوخار پرتوب چې دی هغه په شبره چوک کې ځوړند کړی شوی دی. زموږ لوپټه په شبره چوک کې ځوړنده ده، زمونږ بورقه په شبره چوک کې ځوړنده ده، او ټول د پښتونخوا چې کوم دی خلک راځي او په هغې باندې ویډیوګانې کوي او د هغې نه خوندونه لي او مزې لي. دا ډېره د بېعزتۍ خبره ده. انشاءالله په دې به سبا د پیر په ورځ باندې 10 بجې پریس کلب کې جرګه وي. زه به ټوله د نوخار سیاسي مذهبي ټول مشران راغواړم او مشترکه لایحه عمل به په دې باندې جوړوو. تاسو نه هم دا ګزارش چې په دې کې د نوخار د عزت چې کوم دی د هغې راوستلو دپاره به انشاءالله موږ ټول یو کېږو او یو قدم به اخلو او یو آواز به انشاءالله جوړي. مفتي صاحب د دې حوالې سره تاسو د نظام مضبوط سټیک هولډر یې پالیټیشن حکومت سره تاسو خبرې شوي دي او تاسو دې کې تر اوسه پورې انکوایري شته دې بارے کوم د پرنسپل سره خبره شوې وه، هغوی کوم هراسمنټ کمیټي ده هغوی خپله انکوایري کړې وه. هغې پرنسپل صاحب وایي ما پرسنل انکوایري کړې ده، په دې کې نور هم خلک راغلي انکوایري شوي، خو تر نن تاریخه پورې داسې یو څیز لا مخې ته نه دی راغلی، چا نه دی راوړی چې هغه وایي چې اوداسي شته یو ثبوت ته ورسېږي. د وکیل صاحب نه په خپله باندې چې کوم د وکیل صاحب سره کوم ثبوتونه هغه ما اخیستي دي، هغه به زه انشاءالله جرګه کې ښیم چې دا ثبوتونه دي دا څیزونه دي چې کوم وکیل صاحب ما ته راکړي دي، آیا دا ثبوتونه مثلا د دې دپاره کافي دي او که نه دا شواهد کافي دي که ناکافي دي، هغه هم شته. او دې کې ادارې لګې دي، ډي سي چې کومه یو کمیټي جوړه کړه هغه هم پکې لګې ده. انشاءالله د پیر په ورځ به زه هغه کمیټۍ ته هم وایم چې هغه هم پکې راشي چې هغوی څه کړي دي، او انتظامیه به هم راغواړم او د کالج نمایندګان هم راغواړم، او بذات خود زما کوشش به ده چې د وکیل صاحب هم راوغواړم دې جرګې ته چې دا کینی او د خپل موقف وړاندې کړي چې د دې موقف کې څه دي، دا صحیح دی او که دا غلط دی. انشاءالله ولزي دا مې اراده چې ټول ته به وایم انشاءالله ولزي انشاءالله ټول سیاسي لیډرشپ انشاءالله.